وظیفې ډېرې کوه، خو چې ورسره ته ګناهونه کوې وظیفې دې ډېرې کوه، لمونځونه دې ډېر کوه، تهجدونه دې ډېر کوه، نیک اعمال دې ډېر کوه، خو په هغه طرف ته د دې په مقابل کې ستا ګناهونه ډېر دي. ستا نه په ګاونډ کې خلک تنګ دي، ته دروغ وایې، ته غیبت کوې، ته غلا کوې، ته بجلي غلا کوې، نه یا ته حرام خورې یا نور داسې بلا ګناهونه دي، نو ستا وظیفې دې له فایده نه ورکوي. وظیفو ته د ضرورت نشته، هغه فرضي لمونځ کوه، هغه حکم برابرو چې د کوم الله ویلي دي، خو د دې په مقابله کې د ګناه نه ځان ساته. نو اشرف علي تانوي رحم الله له به چې څوک لاړل ورته دې وایي چې موږ له سره کوي چې موږ وظیفې کوو د ګناه نه ځان ساته، بس هېڅ هم مه کوه. کم از کم هر عمل هر قدم چې اوچتی نه لږ سوچ کوه ګناه نه ځان ساته. او د ګناه ډېر قسمتي به هغه وي چې زموږ او ستاسو آخرت جوړ شي، او آخرت به جوړېږي په څه باندې؟ په اعمالو باندې، چې موږ او تاسو اعمال کوو، او آخرت به جوړېږي په څه باندې؟ چې موږ او تاسو د ګناه نه ځان ساتو. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نه یو کس تپوس وکړو، عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نه یو کس تپوس وکړو، وی بهترین انسان څوک دی؟ یو کس دی، یو کس نیک اعمال کوي خو هغه فرضي څیزونه کوي، لمونځ کوي، روژه نیسي، خو نفلي عبادات ډېر نه کوي. نفلي عبادات مطلب داسې دی چې هغه فرضي لمونځ چې کوم پې فرض شوی دی هغه تکبیر الله له ځان رسوي، نفلونه هم ډېر نه کوي، تهجد هم ډېر نه کوي، ذکر هم ډېر نه کوي، چې مطلب نور عبادات چې کوم د فرض او واجبو نه علاوه دي هغې له ډېر ټایم ورکړی وي، دا دې ډېر نه کوي. او بل کس داسې دی، دا خو هغه یو کس داسې شو چې د ده عبادات هم لږ دي، خو ورسره چې د نور معمولات دا هم لږ دي. د دې په مقابله کې بل کس دی چې د عبادتونه ډېر کوي، نفلي روژې هم نیسي، ذکرونه هم کوي، تهجد هم کوي، او نور چې د صدقات او خیرات هم کوي، خو ورسره ګناهونه هم ډېر کوي، ورسره ګناهونه هم ډېر کوي. یو کس داسې دی چې د عام واجب عبادات کوي چې کوم الله ویلي دي، بس هغه کوي، خو نور زیات نه کوي، زیاتي روژې نه نیسي، نفلونه نه کوي، ذکر او اذکار نه کوي، صدقات او خیرات ډېر نه کوي، مطلب عمل هم کم دی خو ورسره عبادات هم کم دي. او بل کس د دې په مقابله کې داسې دی چې د هغه عمل ډېر دی خو ورسره ګناهونه ډېر دي. لومبی کس عمل کم دی د ګناهونو نه ځان ساتي، دویم کس هغه دی چې د هغه عمل ډېر دی خو د هغې ورسره سرې ګناهونه هم ډېر دي. لمونځ هم کوي او روژې هم نیسي، تلاوت هم کوي، ذکر او اذکار هم کوي، دا هر څه ډېر کوي، خو ورسره څه کوي؟ د ګناه نه هم ځان نه ساتي، دروغو ته انکار کوي، غیبت کې هم لګیا دی، حرامو کې هم لګیا دی، دغه رنګه چې دله په هره ګناه باندې ورخوشی دی. و دې کې کم کس افضل دی؟ عباس رضی الله عنه، عبدالله بن عباس رضی الله عنه وی دا کم کس چې عمل کم دی ګناه کمه ده، عمل دې ډېر نه دی خو چې د ګناه نه ځان ساتي، دا ډېر بهتر دی. په دنیا کې د ده نمونه بله نشته. موږ د خپل اعمالو ته هم سوچ وکړو چې زموږ عملونه څومره دي، او دا ضروري نه ده چې انسان بعضې ټایم داسې وي. اشرف علي تانوي رحم الله له به چې څوک رالل ورته وایي چې موږ له څه وظیفه راکوئ، موږ چې سړی که دی فرو موږ له څه وظیفه راکوئ، څه اعمال راکوئ چې موږ به ډېر کوو. او بعضې ټایمي داسې اکثر خلک وایي موږ دا وظیفه کوو، دا کوو، وظیفې ډېرې کوه، خو چې ورسره ته ګناهونه کوې وظیفې دې ډېرې کوه، لمونځونه دې ډېر کوه، تهجدونه دې ډېر کوه، نیک اعمال دې ډېر کوه، خو په هغه طرف ته د دې په مقابل کې ستا ګناهونه ډېر دي. ستا نه په ګاونډ کې خلک تنګ دي، ته دروغ وایې، ته غیبت کوې، ته غلا کوې، ته بجلي غلا کوې، نه یا ته حرام خورې یا نور داسې بلا ګناهونه دي، نو ستا وظیفې دې له فایده نه ورکوي. وظیفو ته د ضرورت نشته، هغه فرضي لمونځ کوه، هغه حکم برابرو چې د کوم الله ویلي دي، خو د دې په مقابله کې د ګناه نه ځان ساته. نو اشرف علي تانوي رحم الله له به چې څوک لاړل ورته دې وایي چې موږ له سره کوي چې موږ وظیفې کوو د ګناه نه ځان ساته، بس هېڅ هم مه کوه. کم از کم هر عمل هر قدم چې اوچتی نه لږ سوچ کوه ګناه نه ځان ساته. او